نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. موږ تاسو پروند دا درس ویلی و چې په شریعت کې احکامات په څلور قسم دي او دا احکامات فرض واجب او سنت او نفل یا مستحب و بیا موږ هر یو تعریف ویلی و دا دې د لپاره چې د شرعي احکام درجات دا و پیژندل شي. نو د دې څخه دا معلومه سوله چې انسان ته دا پکار ده چې د شرعي احکامات حد دا د معلوم وي تر څو چې د حدود څخه تجاوز ورڅخه ونشي. اوس به هغه اسباب بیان کوم اسباب چې د هغو په وجه د انسان څخه په شریعت کې یا په دین کې غلو کیږي، در اندازې زیات تشدد ورڅخه کیږي. شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه په خپل کتاب حجت الله البالغه کې لیکي. حجت الله البالغه دا تقریبا یو ډیر عظیم کتاب دی چې د دین اسرار پکې بیان کړي او ډیر د اسرار څخه ډک کتاب دی. په دې کې دی لیکي ومنها التشدد، یعنی هغه شان چې د هغو په وجه باندې خلک په دین کې تحریف کوي او دین بدلی، د هغو څخه یو تشدد دی، سختی کول دی بے ځایه. نو وایي وحقیقته اختیار عبادات شاقه لم یأمر بها الشارع. وایي حقیقت د دې تشدد دا دی چې یو سړی داسې عبادات ګران عبادات دا مختار کی لم یأمر بها الشارع چې شارع علیه السلام هغه نه امر کړ، شریعت نه دی په امر کړی، دی پر ځان باندې احکامات د ځان ارجدي، نو دا تحریف په دین دی. بیا مثال لیکلی دی کدوام الصيام والقيام والتبتل وترك التزوج، لکه مسلسل روزي نیول روزه مات نکي او یا دوامدار ولاړ وي ټول شپه په عبادت کې تیری، وتبتل او ځان د خلکو څخه جلا ګړل، وترک التزوج واده نکول، وان يلتزم السنن والآداب كالتزام الواجبات، او یادا چې یو سړی سنن او آداب دومره ټینګ ونیسي کالتزام الواجبات لکه واجبات ټینګ ونیسي. دا ټول هغه طریقې دي چې د دې په وجه باندې په دین کې تغییر راځي او دین د خپل اصلي شکل څخه اوړي. نو دا هغه اسباب شاه ولی الله رحمه الله بیان کړه چې د هغو په وجه انسان په دین کې تغییرات راولي. یو داسې عبادات مختارول وشودل چې هغه شریعت نه امر کړی دی پر ځان باندې امر کوي، مشکلات پر ځان باندې وړي، او یا دا چې یو سړی سنت او آداب مستحبات و درجه ته د فرائض ورسي یا درجه ته د واجبات ورسي. حجت الله البالغه صفحه اصول شل جلد دوهم. نو د غلوی فی الدین کې چې په دین کې تشدد انسان کوي، د دې اسبابو کې یو سبب چې اوس موږ او تاسو پکې واقع یا عام طور عامه انسانان پکې واقع هغه دا دی چې موږ د سنت او مستحبات درجه د فرض او د واجب درجه بو. نو کچا یو سنت عمل یا یو مستحب عمل نکاو، نو زموږ چې په ذهن کې څه راځي هغه سي وسر کو. نو دغه مستحبات و درجه ته د واجب او یا فرض رسول، نو دا گمراهی ده او هم دغه عمل ته بدعت وایي چې سړی مستحبات و واجبات دا و درجه ته د فرض او د واجب ورسي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبادات او معاملات او معاشرات بلکې په ټولو کارونو کې په خپل عمل او خپل قول مبارک سره مشتد اعتدال لار را شودلې چې دومره اندازه عبادت وکړي او دومره اندازه بیا مکوي. نو تر دغه حد پیغمبر علیه السلام یا را تفخپل قول یا را تفخپل عمل شودلی، تر دې تجاوز کول گمراهی او بدعت دی او تر دې کمیدل کوتاهی او گناه ده. نو د دواړو څخه سړی ځان ساتي، نه به شدت کوي چې بدعات کې واقع شي او نه به
کوتاهی کوي چې د خدای د عذاب مستحق وګرځي. نو په همدې ارتباط پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت د بدعات څخه په ډیر شدت منع کړي. د بدعت په ارتباط باندې مفسرین او محدثین او فقها او خورا ډیر اقوال نقل کړي. دا کتاب الاعتصام پر داغه موضوع لیکل شوی. په دې کې بیخي زیات احادیث، بیخي ډیر آیاتونه او د بزرګانو علماو اقوال را نقل شوي دي. که زه تاسو ته دا تفصیلي ووایم نو فکر کوم چې یو کال به یوازې دا کتاب واخلي، او زموږ وخت هم دغونه کم دی چې ټول کارونه مو په ځغاست دي. نو دې کې یو څه احادیث دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدعت څومره زیاته بدی بیان کړي. پر دې تقریبا 4 فصله راوړي دي. یو فصل یې هغه آیاتونه راوړي دي چې په هغه کې د بدعاتو رد شوی. یو فصل یې د پیغمبر علیه السلام حدیث را نقل کړي. یو فصل یې د بزرګانو اقوال را نقل کړي دي د صحابه چې هغه د بدعت څونه بد وړي. او یو فصل یې بیا خاص د صوفیان علماء چې هغه د تصوف شیخانو د هغه اقوال را نقل کړي چې خلکو ته دا وشي چې متشریع صوفیانو او شیخانو هم د دې بدعات رد کاو. یعنی دا څنګه چې په حقیقت رانو کې بدعات و، بلکې په هغه کسانو کې چې ټګان وي هغه د بدعات کوي. نو زه تاسو ته هغه احادیث وایم، ان شاء الله دا حدیث به کفایت درته وکړي. د سید الرسول صلی الله علیه وسلم د طرفه امت تراغلی. اول حدیث امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه دواړو را نقل کړي. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وايي عن النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه الصلاۃ والسلام من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه وهو رد. هر چا که زموږ په دغه دین کې داسې یو شی پیدا کړي چې زما د دین څخه نو، وهو رد، د عمل رد دی، مردود دی، هیڅ اعتبار نه لري. احداث فی الدین، په دین کې نوې شی پیدا کول. لالکاری رحمه الله د دې حدیث په تشریح کې ډېری خبرې کړي. یعنی هر هغه عمل د دین په نامه باندې کول چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه نه صراحتا او نه اشارتا ثابت وي، داسې عمل په دین کې د دین په نامه او د ثواب په نامه کول دا بدعت دی. اوس ډیر کارونه موږ داسې کوو خو د دین په نامه نه کوو، ولو که د نبی علیه السلام په زمانه کې نه و. د دین په نامه باندې داسې یو عمل کول چې د صحابه کرام او پیغمبر علیه السلام څخه نه صراحتا او نه اشارتا ثابت وي، دا بدعت دی. داغه حدیث امام مسلم رحمت الله علیه بیا په دغه الفاظ را نقل کړي. من عمل عملا، کچا یو عمل وکي لیس علیه امرنا، چې پر هغه باندې زموږ شرعي طریقات مطابق نه راتلل، فهو رد، دا عمل مردود دی، هیڅ اعتبار نه لري. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په کتاب الاقضیه کې را نقل کړي. ورسته دي کې وهذا الحديث عده العلماء ثلث الاسلام، وای دا حدیث علماء د اسلام درېمه حصہ شمیرل، یعنی د اسلام درېمه حصہ یې واضح په دا یو حدیث کې راغلی. لانه جمع وجوه المخالفه لامره صلی الله علیه وسلم، ځکه په دې حدیث کې هغه ټول طریقې بیان شوه چې د پیغمبر علی السلام د طریقې مخالف وي، هغه ټول رد شوه. ويستوي في ذلك ما كان بدعه او معصيه، فداغه مخالفو طریقو کې ټول لارې برابرې دي، که بدعت وي که ګناه وي، دا ټول د پیغمبر علی السلام د طریقې خلاف دي. امام مسلم رحمت الله علیه دوم حدیث د حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه سره نقل کړي. دا حدیث هم امام مسلم رحمه الله را نقل کړي. زه ان شاء الله کوشش کوم چې په ټول ژوند کې چاته ضعیف شی بیان نکړم، اسی په کمزور شانو استدلال نکوم. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول فی خطبته، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل خطبه کې فرمایل اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله، یقینا بهترین کلام د الله تعالی کتاب دی. وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، او تر ټولو بهترینه طریقه د محمد صلی الله علیه وسلم. وشر الامور محدثاتها، او تر ټولو بد شی هغه بدعات. شر د امور په کارونو کې تر ټولو بد کار
هغه بدعات وكل بدعه ضلاله او هر بدعت دا گمراهی ده. امام مسلم رحمه الله دا حدیث را نقل کړی دی په کتاب الجمعه کې. په روایت کې ادام راغلی دی د امام مسلم رحمه الله چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب الناس، خلق ته به خطبه وایي، یحمد الله ويثنى علیه، د الله تعالی حمد به بیان کی او د الله تعالی ثنا به وایي بما هو اهله فاغ الفاظ چې الله تعالی اهل. ثم يقول بیا فرمایل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. هغه څوک چې الله تعالی ورته هدایت وکي هیڅ څوک یې گمراه کوي نشي، او هغه څوک چې الله تعالی یې گمراه کوي هیڅ هدایت ورکوونکی داغه د پاره نشته. وخير الحديث كتاب الله، تر ټولو بهترین خبري د الله تعالی کلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، او تر ټولو بهترین لار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لار. وشر الامور محدثاتها، او تر ټولو بد کارونو هغه بدعات دي. وكل محدثه بدعه، او هر نوې کار زما په دین کې دا بدعت دي. امام مسلم رحمه الله څخه علاوه دا حدیث امام نسائی رحمه الله په دغه الفاظ را نقل کړي چې وکل محدثه بدعه، هر نوې کار په دین کې دا بدعت دي. وکل بدعه فی النار، او هر بدعت دا په اور کې دي، په جهنم کې. امام نسائی رحمه الله دا حدیث په کتاب العیدین کې را نقل کړي. او د حضرت عمر رضی الله عنه په ارتباط باندې راځي چې هغه په خپل خطبه کې دا حدیث همیشه وایي. د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه موقوفا او مرفوعا را نقل شوی دی. دا دریم حدیث دی. انه کان یقول وایدبدا ویل چې پیغمبر علیه السلام فرمایله انما هما اثنان، یقینا د هدایت دو شی، الکلام والهدی، یو د الله تعالی کلام او بل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه. فاحسن الكلام كلام الله، بهترین د کلامو د الله تعالی کلام. واحسن الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، او تر ټولو بهترین لار د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار. الا خبردار وإياكم ومحدثات الامور، خبردار ځانونه وساتئ د بدعاتو څخه، بدعات مکوئ. فإن شر الامور محدثاتها، ځکه تر ټولو بد کارونو هغه بدعات دي. ان كل محدثه بدعه، یقینا هر نوې شی په دین کې دا بدعت دی. غیر انکم ستحدثون ويحدث لكم، دا خبره یاد ساتي چې تاسو به خلکو ته حدیث وایاست، زم تاسو ته دا حدیث وایم. وكل محدثه ضلاله، هر بدعت گمراهی ده. وكل بدعه في النار، او هر گمراهی دا پور کی. وكان ابن مسعود رضی الله عنه يخطب بهذا كل خميس، حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بوایدا هر پنځشنبه دا حدیث و دي خپل شاګردانو ته وایي. دا حدیث ابن ماجه را نقل کړی دی او د ابن مسعود رضی الله عنه څخه موقوفا راغلی، په سند کې لږ ضعف دی. په یو بل روایت کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه دا راغلی دی چې دای فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې انما هما اثنان، د هدایت دو شی، الهدى یو د پیغمبر علیه السلام طریقه، والکلام او د الله تعالی کلام. فافضل الكلام، بهتر د کلامو، او اصدق الكلام، یا تر ټولو رښتینی د کلامونو، کلام الله د الله تعالی کلام. واحسن الهدي، او تر ټولو بهترینه طریقه، هدي محمد صلی الله علیه وسلم. وشر الامور محدثاتها، او تر ټولو بد کارونو بدعات دي. وكل محدثه بدعه، او هر بدعت، هر نو پیدا کار، هر نوې کار په دین کې دا بدعت. الا لا يتطاولن عليكم الامر، خبردار چې پر تاسو دی د دین کار نه وژديږي او تاسو په دین کې شدت مکوئ. فتقسو قلوبکم، بیا به مزړونه تور شي.
ولا يلهينكم الامل او امید دوکا نه درکې فان كل ما هو آت ځکه هر شی شراتلون کی وی قریب هغه نږدې الا ان بعيدا ما ليس آتيا یقینا لري خو هغه شی دی چې ناراض نو تاسو په امیدو کې ډیر مل ویږي په امیدو کې واقع سي او بیا تاسو د الله تعالی د دین څخه مخوار دا درې د ابن ماجه یو روایت دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه را نقل کړي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل ایاکم ومحدثات الامور تاسو خپل ځانونه وساتئ د بدعات د داسې کارونو څخه چې نیوی نیوی خلکو را پیدا کړي د دې څخه ځان وو وان كل محدثه بدعه او یقینا هر نوې کار دا بدعت دی وان كل بدعه ضلاله او یقینا هر بدعت دا گمراهی ده دا حدیث ابن ماجه را نقل کړي او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه په سند کې ضعف دي خو موقوف دي پر عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څلورم حدیث حضرت ابو هريره رضی الله عنه وايي من دعا الى الهدى چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایي چا چې یو څوک هدایت تراو وشتي کان له من الاجر مثل اجور من يتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا چا که یو سړی د هدایت کار ته د خیر کار تراو وشتي نو کان له من الاجر الله تعالی بدت اجر ورکي او په مثال د اوغه خلقو به هم اجر ورکي څونه خلق شي دغه د خیر کار وکي لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا دا د دوی د اجرت او د ثوابو څخه هیڅ نه کموي ومن دعا الى الضلاله او چا که یو څوک راوبلی گمراهی چونکه مخکې ثابت اسول چې بدعت گمراهی ده یعنی گمراهی ته راوبلی کان علیه من الاسم نو ویبا پر د باندې ګناه مثل آثام من يتبعه ومثال د ګناهونو د اوغه خلقو چې د اتباع کړي وي لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا دا د هغوی د ګناهو څخه هیڅ نه ورکم یعنی چا که څوک بدعت ته طلب کوي او د بدعت ترغیب ورکړي هغه په بدعت اختصو نو دای او څومره خلک چې په دا بدعات او اختدي د ګردو ګناه بده په غاړه کته نظر د دې څخه چې د دې نور په ګناو کې به کمی راسي یا هغه ګناه بم پوره وي خدته به الله تعالی د هغه ټولو سزا ورکړي دا حدیث امام مسلم رحمه الله په کتاب العلم کې را نقل کړی پنځم حدیث دی هغه په همدغه ارتباط باندې را نقل شوی امام ترمذی رحمه الله را نقل کړی الفاظ تقریبا دغه شي شپږم حدیث امام ابو داود امام ترمذی دواړو را نقل کړي دا حضرت عرباض ابن ساریه رضی الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتل منذرا کی ذات یوم یو ورځ ثم اقبل علينا بیا مشت مخرا واړوي فوعظنا موعظه بلیغه او ډېر یو بلیغ مؤثر نصیحت اراته وکړي ظرفت منها العيون داس مؤثر نصیحت وو چې دا اوش کې ډېری زیاتې وبهیدل ښکارا خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت او اصحابه کرام پاک زړونه و د نبوت زمانہ و ووجلت منها القلوب او د انسانانو زړونه زیات و بیرېدل فقال قائل ويو صحابي وویل یا رسول الله اے دا الله رسول كأن هذه موعظه مودع دا خدا سے معلومیږي لکه د یو رخصت اخیستون کی یاد او رخصتون کی نصیحت چي لکه یو څوک چې یو څوک رخصتي او څه نصیحتونه ورته کوي نو دا سے معلومیږي فماذا تعهدوا الینا نو مشت څه وشت کوي یعنی دا سے معلومیږي لکه ته چې مشت څخه نور زی مشت څه وشت کوي دا وشت یې مشت هم دی فقال پیغمبر علیہ السلام فرمایل اوصیکم بتقوا الله
ز تاسو ته د خدای عز وجل د بیری او د تقوا وصیت کوم تقوا اختیار کړئ والسمع والطاعه لأولات الامر او د خپل امیرانو خبره اوري او اطاعت کوي یعنی اسلامی امیر کا پر تاسو باندې وو تاسو د هغه امر منی اطاعت کوي وان كان عبدا حبشيا اگر چې هغه حبشي غلام وي هم اطاعت کوي فانه من يعش منكم بعدي زکه شان دادی کوم څوک چې تاسو څخه ژوندۍ پاتې شي زما څو ورسته فسير اختلافا كثيرا هغه ډېر اختلافات وویني فعليكم بسنتي نو د حل طریقه یې داده چې پر تاسو لازمه ده بسنتي چې زما سنت راټینګ کړئ او سنت خلفاء الراشدين او د خلفاء الراشدين چې دا څلور خلیفګان دي المهدیین چې هدایت یافته خلق دي دا هغوی سنت راټینګ کړئ تمسکوا بها کلک ایونسی وعزوا عليها بالنواجذ د زام غاشونه پر کلک کی و اياكم ومحدثات الامور کلک ځانونه د بدعات او ساتي بدعات مکوي فان كل محدثه بدعه ځکه هر نوې کار په دین کې بدعت دي وكل بدعه ضلاله او هر بدعت دا گمراهی دا حدیث ډیرو روایت را نقل کړي یوازې دا نه په ډیرو روایت را نقل کړي تقریبا په دې بعد کې تر شل ډیر احادیث را نقل شوي بس دومره به ان شاء الله کفایت کی د دې څخه ورسته به موږ سبا به ان شاء الله العزيز پر ځینو فروعي مسائل باندې بحث وکړو زموږ د مذهب پړونا کې چې موږ هغه وکومي درجه ته رسولي دي الله تعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي